حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستار مبارک چوشو نو موږ یو سحر ناس دی مسجد نبوي کې یو کس په اسبا راغی سپینه ګیره دا روب دا ویلې اسنف دا مسجد نبوي شریف مخله کې کوشه دن راغی او یې فرمایل زه د يهوديان فلاني عالم یم زما اتیا کال عمر دی او زنن دلته کې محمد بن عبد الله الله نبوت ورکړی دی او رسالت ولا ورکړی دی مې د صفات اوریدلې دي مې د صفات کتلې دي ما د خپل استادانو اوریدلې دي نن دا ملاقات راغلی ما دا غره پته راکې چې زه ورسره ملاقات وکم او دا په لاس باندې بیت کوم علي شریف خدا کرم الله وجهه الكريم مبارک موجود هو هغه ورسره کېناستل تاسو پوښتنه ته نو کړلا به ورته ویل چې راکای مدني جانان هغه مبارک مثال شوه دی مبارک چند لمح چند ورځ وشولې چې مبارک د دنیا نه تشریف وړي دی هغه يهودي داغه د سترګونه به اختیار روح کې روان شولې او وی فرمایي چې کاش د سترګو هغه چهره مبارک کتلې وي چې کوم سترګي کله په هغه چهره باندې ولګي جهنم اور په باندې حرام شي کاش هغه لاسونو د هغه لاسونو بیت کوي چې کوم لاسونه هغه لاسونو سره وجنګيږي په هغه لاسونو باندې جهنم اور حرام شي کاش د سینا هغه سینې سره جنګېدلې وي چې کوم سینې سره د دنیا کوم څه تشي او لګي ور سره هغه ته دوام ملو شي او هغه به همیشه ورته الله تبارک وتعالى ژوندۍ ورکي کاش چې هغه سینې سره د سینې جنګېدلې وي او د جهنم اور په باندې حرام وي یا فرمایي ورته چې ما دا کور ته بوزي او دا چې کټه مال راکې اقال صلوات والسلام مبارک کور کا علي شریف خدا ولېګا ولار شي اقال صلوات والسلام نور مبارکه فاطمه الزهراء رضی الله تعالی مبارک سره ملو کوي دا غي اجازه نه بغیر مسلمان شو ورکولې هغه تلال هغه ته ټول احوال بیان کړ اتیا قال عمر مې او زه ټول عمر مې قال صلوات والسلام انتظار کړی وي هغه یو کپړه ولا راکې بی فاطمه الزهراء امام همام امام علی المقام امام کربلا سید الشهداء سید شباب اهل الجنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی مبارک فرمای چې ورشه هغه جوهر واخلا چې کوم د وصال مبارک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روح مبارک پرواز فرمایلو او روح مبارک د بدن مبارک نه پرواز کولو او جنت المقام ته تللو الله سره ملاقات تا هغه جوهر لور کوي هغه کپړې ور راواله چې کله هغه کپړې هغه ولیدل هغه مبارک کپړې راواغستې مبارک پستر باندې کېغستې دمر به اختیار پجراشه علي شریف خدا ورته فرمایي چې اے ستاسو زیات اشتیاق زموږ د ملاقات او د فرمایي چې کاش ملاقات مشوي وي کاش د هستی ملګری وي کاش د هستی سره ملاقات شوي وي هغه مبارک راواغستل کپړې مبارک خپلې هغه مبارک کپړې مبارک تبرک د پاره خپل مخ باندې اچولې دي کله په بدن باندې راکاږي تبرک د اولیاء کرامو تبرک د انبیاء کرامو تبرک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه صحابه کرامو نه د هغه نور صحابه کرامو نه ثابت دي علي شریف خدا ورته فرمایي چې دا څه کې لګیاي بلکې مبارک فرمایي چې مالم دا کپړې راکا زمونږ هم پر صبرېږي نه زمونږ هم هغه لګینه ماته نه ده زمونږ هم لا تکلیف دی درد مولا تازه دی غم مولا تازه دی ټول ورسره داړي هغه ورته فرمایي چې ماته لږه خلیه بیان کړي علي شریف خدا کرم الله وجه الکریم د مبارک خلیه بیان کا چې کله خلیه ورته بیان کا روایت کې راځي چې هغه به حال شرح علي شریف خدا ته فرمایي لا سره وړاندې کا ته هغه اولاد دي چې زه بیت کما هم دغه خلیه هم دغه کیفیت هم دغه انداز هم دغه الله رب العزت جل وعلا او مخکینی آسمانی کتب کې بیان کړو ما بالکل اوریدلې دي هغه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ایمان په باندې راوړ علي شریف خدا په لاس باندې بیت کړه هغه پیغمبر او هغه نبی چې دا هغه مقام دی دا هغه مرتبه ده حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم هغه ذات دی چې دا هغه ذات هغه مقام او مرتبه ده هغه ته لا څوک نشي رسیدي سيدنا وإمامنا إمام الصحابة إمام الأمة أمير المؤمنين أمير المجاهدين خليفة بلا فصل یار غار یار مدینہ ابو بکر الصدیق نے آقا فرمائی کہ اے ابو بکر الصدیق
لا ابو بکر صدیق زما مقام مرتبه غدا چې د بچپن نه را سره ملګری په لړپن کې ملګری په نوجوانۍ کې ملګری حجت پشپ ملګری په هر جنگ کې ملګری په مدینه منوره کې ګنبد حضرات نن ملګری ورته فرمایي چې زما د حقیقت نه د رب نه سیواله څوک نه خبر زما حقیقت لا تم نه رسیدلې زما شان او عظمت لا تم نه رسیدلې اے ابو بکر صدیق آغا قائم مدنی جانان نے هغه مدنی جانان هغه شان مزه کومه خبره درته کومه